بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن موږ دې پروګرام کې مزید د اعتکاف باره کې څه ګزارشات پیش کوو. لومبې په اعتکاف کې کپړې بدلول دا جایز دي. هر وخت چې سړی زړه غواړي نو کپړې بدلولی شي. دا مسله الفقه کتاب الفقه على المذاهب الاربعه صفحه 498 جلد اول کی ذکر ده. مسله نمبر 2 د زنانو د پاره په جماعت کې اعتکاف ته کېناستل ښه نه دي. فقهاو دې ته مکروه ویلي دي د عوارضو په بنیاد. دا مسله فتح القدیر ذکر کړې ده، جلد 2 صفحه 400 باندې. مسله نمبر 3 نمبر مسله دا ده که یو سړي معتکف آیات ته سجدې ووایي او دې هغې دپاره اودس چارهدام کوي، بیا اودسه دی نو د جومات ته وتی شي که نه. نو دې باره کې علما وایي چې او دې د جومات نه د دې ضرورت دپاره وتی شي. دا مسله فتاوی هندیه جلد اول صفحه 212 کې ذکر کړې ده. مسله نمبر 4 د اعتکاف په حالت کې نکاح تړل، چې سړی خپله نکاح تړي یا د بل نکاح پړاوي استازي، نو دا نکاح تړل او پړاول دا جایز دي. دا علمگیری صفحه 213 جلد اول کې دا مسله ده. مسله نمبر 5 که چېرته یو سړی هغه د سیګرټ یا د چیلم د دې څیزونو د څښلو عادي دی، عادت یې دی، او دا سړی په اعتکاف کې کینی، نو اول خو د دې کوشش وکړي چې د دې څیزونو نه د اعتکاف د ناستې نه مخکې ځان بند کړي. لیکن دا ده چې یو سړی مجبوره یې نشي کولی، نو بیا دی تعداد دی کم کړي، چې مخکې به یې مثلا دروازې شواروز کې 2 ځله څکل، نو اوس دی د افطار دوران کې لکه د جماعت نه تر پېشمني سهار خطو پورې دې منځ کې د هغې تعداد کم کړي. خو که بیا مجبوري وه او څه کم یې هم که، خو بیا هم څکلو ضرورت ورته راته ځکه عادت و، نو بیا چې کله استنجا ته وځي نو د استنجا د ضرورت دپاره چې وځي، نو دغه دوران کې دی دغه حاجت پوره کوي، او صرف د سیګرټ یا د چیلم دپاره که دی ووته، نو بیا به د ده اعتکاف مات شي. دا مسله فتاوی هندیه صفحه 213 جلد اول کې ذکر کړې ده. دا یو څو مسلې نن بیان شوي. انشاءالله مخې ته یو څو کلیپونه دا به د رمضان باره کې د اعتکاف باره کې پیش کوو. معتکفین حضرات چې دا کلیپونه بار بار اوري، نو انشاءالله العزیز د هغې اعتکاف په حتی الامکان صحیح وشي. الله تعالی دې موږ ټولو ته صحیح عبادت نصیب کړي. د روژې مبارکې که هغه تراویح دي، روژه د اعتکاف دی، یا نور چې دي نو عبادات دي، الله دې موږ ته صحیح قبول کړي او نصیب کړي او حاضرانه الله قبول کړي. آمین. ربنا اغفر لي
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.